کچیرته د رمضان مبارک روزه وي په چا باندې د روزې کفاره لازم شي نو کچیرته په دغه میاشت کې بیا یو داسې عمل وکړي بیا یو داسې کار وکړي چې هغه خوراک وکړي یا اسکاک وکړي یا جما وکړي هغه سړي باندې بیا کفاره لازم شي نو په دغه میاشت کې د دغه ټولو قصدن داسې کار دی وجه نه صرف یو کفاره کافی ده په هر روزه باندې مستقل ځان ته کفاره نشته یو سړی دا د روزې په میاشت کې د داسې عمل وکړي چې په د باندې کفاره واجب شو سبا باندې بیا داسې عمل وکړو چې هغه د کفارې د وجوب سبب جوړیږي بیا داسې عمل وکړو چې هغه هم د کفارې د وجوب سبب جوړیږي نو په دغه انسان باندې صرف یو کفاره ده د هر روزې مستقله ځان ته کفاره نه ده بلکې چې څومره روزې هغه ماتې کړې وي خوړلې وي د هغه به قضایي کوي او د یوې روزې مکمله کفاره ورکوي او یو به د هغې قضایي کوي